مناسبه لیکو یو په یاد باندې اورو ان شاء الله ځان سره خپل مستقل کاپي وساتي مختصر کاپي دومره زیات بنئ انشاء الله کې بس صرف خلاصه لیکو دغه به کې نه مناسب چې اوس موږ تفصيلات کو باغی کې کوم نه مېشتو کتاب به اصل کتاب به وایو زما خپل ترتیب هم دی چې ډایرک سبق شروع کول زی مناسب لیکي بسم الله الرحمن الرحیم تدریب الراوی سبق دی زموږ دا علم اصول حدیث تعریف دا علم اصول حدیث تعریف هو علم بقوانین جلدی کوي مناسب هو علم بقوانین يعرف بها احوال السند يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد هو علم بقوانین علم اصول حدیث دا هغه قواعد د پیژندونم دی چې یعرف بها احوال السند چې پیژندې شي باغ سره احوال د سند او د متن من حيث القبول والرد په حیثیت د قبول او د رد کول چې دا هر روایت سند او متن پیژنو چې دا قابل رد دی کې قابل قبول دی دا په دې سره پیژندې شي مناسب نمبر 2 موضوع دا علم اصول حدیث موضوع سند او متن دے السند والمتن من حيث القبول والرد من حيث القبول والرد السند والمتن من حيث القبول والرد غرض و غایت غرض و غایت ادا ده چې په انسان کې داسې ملکه پیدا شي چې پاغي سره ده د صحیح او د ضعیف احادیث په منځ کې تمیز کولای شي غرض او غایت ادا ده چې په انسان کې داسې ملکه پیدا شي چې باغی سره د صحیح او ضعیف احادیث په منځ کې تمیز کول شي د دې لپاره چې په صحیح حدیث باندې عمل وشي او د ضعیف حدیث نه ځان بچ کړي شي اوله سره ورسره دغه یو تدریب الراوی راواله تعارف د کتاب دا په اصل کې دوه کتابونه دي نمبر 1 تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی دا بتاو سترازی یو بمتنی یو بشرح وی اول نمبر تدریب الراوی تدریب په معنا د مشق سره راځي مناسب تدریب الراوی مشق دراوی شه مشق دراوی تدریب دراوی مشق دراوی مناسب تدریب په معنا د مشق سره راځي دا اوسه مناسب نمبر 2 تقریب النووی تقریب النووی ورې مناسب دی کتاب په سره لیکلي تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی نو کم کتاب مخې ته چې دا ټول تدریب الراوی دی د دې متن تقریب النووی دی مناسب ٹھیک شو وم لیکو نمبر 1 نمبر 2 تقریب النووی د دې پوره نوم التقریب والتيسير
لمعرفة سنن البشير والنذير التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذير لمعرفة سنن البشير النذير چرا تقریب النووي په نوم سره مشهور دی. او دا د دې کتاب متن دی مصنف شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریا شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ دے. ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ دے. دد علامہ ابن صلاح مشہور کتاب علوم الحدیث چې مقدمه ابن صلاح په نوم سره مشهور دی دغه تلخیص کړی دی. د خپل دی کتاب کې علامہ ابن صلاح رحمه الله د کتاب علوم الحدیث چې مقدمه ابن صلاح په نوم سره مشهور دی دغه تلخیص کړی. ګورې مناسب دا مقدمه د ابن صلاح چې اصل کې علوم الحدیث ته مشهور دی مقدمه ابن صلاح په نوم سره دا ابن صلاح رحم الله هغه مشهور دغه کتابو چې د طلبو ته دا پڑھاوه هو پدې کې دا مخ کې څومره محدثینو د غیر کتابونو او خلاصو نچوړ د پدې کې پیش کړو. زیات تر پدې کې دغه فن کم مشهور دو درې کتابونه هغه پدې کې راجمع کړي او به پاره کې افادات د نور مختلفو محدثینو هغه پدې کې لګولي. دا به درسن د طلبو ته پڑھاول هر طالب ځان له کافی لیکلی و. اوس دغه کافی د مقدمه ابن صلاح په نوم سره مشهور شول. بیا په مقدمه ابن صلاح باندې ډیر خلکو کارو چا د نظم په صورت کې کتابي شکل ورکو چا په تشرح وکړه چا دغه تلخیص وکړو مختصر کړل. نو امام نووي رحم الله دا کتاب تقریب النووي د دې اختصار کړی دی د تقریب النووي په نوم سره. څه په نوم سره خبره پوه شوي کړه. اصل کې کتاب سو مقدمه ده ابن صلاح مقدمه ده دب طلبو ته دا درسن ویلا طلبو ته به درسن ویلا مناسب. بیا ډیر علماء چا په نظم کې چا په نثر کې چا مناسب دغه شرح ور باندې چا ور باندې اختصار ډیرو خلکو به کار کړو دور باندې کار وکړو. دغه کتاب اختصار وکړو تلخیص وکړو په سبب نوم سره کتاب مشهور شو تقریب النووي. د سبب نوم سره زي مناسب لیکي. دې پیدا شوه دی په محرم الحرام 631 هجری کې د تاریخ پیدایش او وفات د هر محدث بیادوي مناسبت به ضروري وستاسو مناظرین لپاره ښه اشد ضروری وي. 631 هجری محرم الحرام د شافعی عالمو او د وفات ده پر رجب 676 هجری کې. مناسب پوره عمر او ژوندۍ د واده نه وکړي هم دغه څه په دې موضوع کار کوي ډېر لوی مهنت یې کړې. نور تفصیلات تاسو خپل کتاب مقدمه کې به وګورئ. مثلا نمبر 2 تدریب الراوی نوم هم لیکو تدریب الراوی بشری تقریب النووي. دار تقریب النووي شرح ده لیکه مز دار تقریب النووي شرح ده. د دې لیکون کې
امام سیوطی رحمه الله دی دې لیکون کې امام سیوطی رحمه الله دی چې پورا نام ہے ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن ابن الکمال ابی بکر بن محمد بن السابق الخزیری السیوطی الشافعی دے دیم شافعی عالم دے شافعی مسلک ہے دے دے پر رجب 849 ہجری کی وہ پیدا دے رجب 849 ہجری او وفات دے جمادی الاولی 911 ہجری جمادی الاولی 911 ہجری مولانا صاحب وې د چلاول زلاړو زمزم وېس کې از زمزم ولما شوربه حدیث کې راځي په کم نیت سره اوس کې غنیت ورته سره دغه کوي د زمزم وبچ کلس کې دی او دا ویل پروردگار په حدیثو کې په دې فن کې د حافظ ابن حجر غونته کې علم راکې او په نور فنون کې یو بل عالم نو ماغسته اوس ماته نه دی یاد دغه په شنو یقینا چې د کمال سره دومره کتابونه لیک تقریبا دی او روایت مطابق د 300 کتابونه مشهور 300 کتابونه لیکلي بل روایت مطابق د 700 کتابونه لیکلي خو یقینا چې کتابونه په هر فن په هر موضوع باندې کتابونه دا مولا صاحب کتاب دې تاسو وګورئ دیکھیو مقدمه د یو شرح ده مقدمه تقریبا نووي دا به مونږ بل استيعاب وایو تقریبا نووي به مونږ بل استيعاب وایو بل دې لاندې تدریب الراوی ده دا به هر طالب کلک مطالعه کوي کلک سبا تبا حاصل د دې کلمه طالب نو اورو کلمه بخبرو ٹھیک شو دې وزن سره بس مقدمه نن مطالعه کوي دا کوم چې مسولې کول د یاد کی پوری تاسو رضان سره طالبان پوینټ یو ځان سره غرنګ نه وي او ساتي ورنګ سره یو ځای راشي ضروري مهاجرین د ځان سره بغیر رنگ راکړي په سر کې تل نه خبره ودا د ځان سره ضرور دغه کې ان شاء الله مناسب مقدمه نه سبا سبق شروع تاسو مقدمه وایي دا سفر نمبر 87 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله فتح المنن دین او به سبق شروع کړو ان شاء الله ندی والا مناسب